بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فتحقیق سرشته دی په واقعا د یوسف علیه السلام او درونو د هغې کې ښکاره نښې د پاره د تپوس کوونکو. اذ قالوا لیوسف، یاد که هغه وخت چې وویل هغې یعنی یوسف علیهم السلام و اهوه رونو هغې احب الی ابینا منا، چې یوسف ډیر زیات محبوب دی پلار زمونږ ته زمونږ نه، ونحن عصبه او موږ یو پوره جماعت یو، یو ډله یو، انا ابانا لفی ضلال مبین، بېشکه زمونږ پلار د یوسف په مینه کې ډیر مخکې تللی دی. اقتلوا یوسف، قتل کې یوسف، او اطرحوه یا یې وغورځوئ ارضن په یو بیابان کې، یحل لکم وجه ابیکم، چې خالی شي تاسو ته مخه د پلار خپل، وتکونوا من بعده قوما صالحین، او شی بردی کار نه پس یو قوم صالحه. قال قائل منهم، ویل یو ویونکي په دې کې، لا تقتلوا یوسف، وجنې مه یوسف، والقوه فی غیابت الجب، او علیکې یو شاړکوي ته، یلتقطه بعد السیارة، اوچت بیکی څوک قافلې والا، ان کنتم فاعلین، که چېرې تاسو خامخا دا کار کوونکي یې. قالو، ویل دی، یا آبانا، ای پلار زمونږه، ما لکه دا ولې ته لا تأمنا اعتماد نه کې علی یوسف په موږ باندې د یوسف په باره کې، و انا له لناسحون، موږ خو د خیر خوا یو، ارسله معنا عدن یرتع ویلعب، دی موږ سره ولیږه چې دی لوبې وکړي، دی تماشه وکړي، و انا له لحافظون، موږ به حفاظت کوو. قال اویل ورته یعقوب علیه السلام، انی لیحزننی ان تذهبوا به، ما خفه کوي چې دی زما د مخې نه بوځئ، و اخاف ان یأکله الذئب، او زه پې یریږم چې زمري به وخوري، وانتم عنه عافلون، تاسو به ترې ناخبره یې. قالو، ویل دی، لئن اکله الذئب، که ده لره زمري وخوړو، ونحن عصبه، او موږ یو جماعت یو، انا اذا لخاسرون، دغه وخت کې خو به موږ ډېر نقصاني یو. الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بېشکه په واقعا د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو کې ښکاره نښې دي د پاره د تفوس کوونکو. څنګه ښکاره نښې دي؟ اذ قالوا لیوسف و اهوه احب الی ابینا منا، یاد کې هغه وخت چې وویل د یوسف په باره کې رونو د هغه، لیوسف د یوسف په باره کې، اهوه رونو د هغه، احب الی ابینا، چې دی ډیر محبوب دی پلار زمونږ ته، منا زمونږ نه، ونحن عصبه، او یو جماعت یو ډله مونږ یو، انا آبانا لفی ضلال مبین، بېشکه زمونږ دا پلار د ده په مینه کې مخکې تللی دی. الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام، دا دی چې کله دی د پلار نه بوتو او پلار ورسره جلب وکړو، موږ پکې خبره کړې وه بله شپه د زیارت په شپه باندې، چې تر 3 میلو پورې یو پرسخ ورسره لړو، تفسیر قرطبي وی، نو یو پرسخ هغه په عربی کې 3 میله ته وی، چې تقریبا 4.5 کیلومیټره ته جوړیږي، دومره لرې ورسره جلب وکړو، او دا د یعقوب علیه السلام روټین و، او موږ پکې لږه خبره کړې وه چې د پخوانو ټولو خلکو به دا روټین و، چې میلمه سره به وته، د عادت و میلمه سره به وته، کم از کم تر سټینډه پورې به بوته، دا هغه اقدارو، څه اقدار داسې دي چې هغه موږ ته قرآن مجید کې الله پاک براہ راست ښولي دي، چې هغه زمونږ د زندګۍ حصه ده، او که چېرې هغه موږ خپل کو، په هغې باندې زمونږ خپل حیثیت، شخصیت او عزت جوړېږي. لکه الله پاک موږ مخکې په سوره هود کې ووایي چې ابراهیم علیه السلام میلمانه راله، نو قالو سلاما، هغوی سلام وکړو، ابراهیم علیه السلام سلام جواب ورکړو. نو قرآن د کیسو کتاب نه دی چې موږ ته کیسه د سر نه راواغسته چې داسې وشو داسې وشو داسې وشو، نه، آداب یې پکې موږ ته وښول چې دا سلام دا د اسلام یو اهم رکن دی. نو ته چې کله یو ځای ته ځې، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې وضاحت آسان کړی دی موږ ته په وضاحت سره، چې ولاړ سړی به په ناست،
ناس سړی په ملاس په ګاډي کې سړی په پیاده سړی باندې دی بس سلام کوي او ته چې ورشي یو ناشنا ځای ته ناشنا ځای نه مقصد دا دی چې ستاره ماحول نه بدل بل ماحول دی بل مجلس دی د جومات نه ووتې دوه کسه ولاړ دي نو ته به هغوی سره دغه شانتې نه ودرېږي بلکې ته به پې سلام کې د څه دپاره کیدی شي هغوی څه خپله خبره کوي تا ته ښکاره کول نه غواړي چې ته سلام وکړي به خاموشه شي په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو له دا اجازت ورکړو چې یو سړی راغی په تاسو سلام وانه چوه کښېنه سره ورته پاسه ځه تا ګوړ سړیتوب نشته دا سلام دومره ضروري چیز دی او د سلام جواب هم هغه شان دی نو دا قرآن موږ ته ادب خولیو د ادب په شکل کې بل دویمې پکې موږ ته خولیو وجاء بعجل عنیز بس لاړ او فن کې ولا سخیر کړی راوړو یعنی دا پکې موږ په هغه ځای باندې دا ویلو خو هسې ما د اقدارو خبره تاسو ته کوله چې قرآن مجید دلته کې موږ ته الله پاک وایي آیات للسائلین دې کې نښې دي دپاره د تپوس کوونکو په دې کې مفسرین بعضې مفسرین هغه سل او بعضې مفسرین په سوره یوسف کې 50 نقط بیانوي 50 نقاط پکې بیانوي چې دا پکې الله پاک ښکاره کړي نو چې میلمه راشي نو میلمه دپاره ته ټایم ته وګوره چې بھائی څه ټایم دی د هغه نه تپوس مه کوه او لړ شه د اوبو ټایم یې اوبه ولې راوړه د چای ټایم یې چای ولې راوړه د روټۍ ټایم یې روټۍ ولې راوړه او بل چې کوم څیز زر تیارېږي دا نه چې ته چې کوم دی نو غوښه باندې کې نور ته کېدې او هغه چې ورته کینولي نه چې کوم څیز زر کېږي ځکه چې دا نری غوښه زر کېده اوله ابراهیم علیه السلام راوړه داسې ورته مه وایه چې د چای وخت یې ته ورته وایې روټۍ خورې او چې د روټۍ وخت یې ته ورته وایې چای څکي نه تپوس د هغه نه مه کوه یاره تا به چای څکلي تا به روټۍ خوړلي زمونږ اقدار ډېر کمزوري شوي دي دلته کې یوسف علیهم السلام سره پلار لړ 3 میلو پورې لړو موږ خو مېلمه ته وایو ښځه الله په امان د کټ نه ورسره هم نه راپسو نو بیا بل ورځ د بل نه دا توقع کوو چې هغه به زمونږ عزت وکړي نو بل به زمونږ څنګه عزت وکړي بل موږ وایو کشران بې ادبه دي نو کشران ولې بې ادبه دي مشرانو ورته اقدار نه دي ښولي اداب نه دي ښولي دا به مخکنو مشرانو د کشرانو په مخ کې کول کشرانو به زده کول اوس مشر د کشر په مخ کې دا قسمه حالات کوي چې بس هغه ته کور کوي ښځې ځه نو بیا به بل ورځ هغه تا ته م وایي ښځه پلاره ځې ځه نو بیا به ترې نه ته څه ګیله وکړي الله پاک وایي چې کله یعقوب علیهم السلام د خپل عادت مطابق هغه سره دغه 3 میله لړو او را واپس شته نو دی یوسف علیهم السلام چې تر څو پورې به د هغه نظر لګېدو نو دی اوګو باندې هغه څه چې کله د هغه د نظر نه پناه شو نو تفسیر قرطبي لیکي دی ورسره داسې قسمه حالات جوړ کړو او د یوسف علیه السلام نه داسې چغې وباسلې وایي چې زه یې په الفاظو کې نشم بیانولی دی پې د هغه ځای نه شروع وکړه موږ پکې دا خبره وکړه چې کوی ته وغورځو او چې کوی ته غورځو کمیس یې ترې نه وباس د یوسف علیه السلام چې الله پاک وایي آیات للسائلین د یوسف علیه السلام په قمیص کې الله 3 نښې ښکاره کړې وي یو خو چې قمیص ترې نه هغې وباسو نه الله پاک وایي په دروغجنه وینه باندې چې کوم دی نو هغه لون کو چیلې حلال کو او قمیص یې پکې ووهو دویم چې کوم دی دک قمیص چې کوم دی الله پاک وایي یوسف علیهم السلام چې کله منډه واله او زلیخې ورته لاس کو نو هغه ماشوم ووایي چې که د شا نش لیدلي نو ګنهګار یوسف نه دی دویمه نښې پکې ښکاره کړه د قمیص خبره وه او دریم چې کله قافلې والا تله نو یوسف علیه السلام وله ورکوي دا زما د پلار په مخ باندې دا قمیص راښکې هغه به فرتد بصیره واپس به هغه چې کوم دی نو هغه بنا شي جبریل علیهم السلام واقعات موږ 4 ووایي چې هغه وایي 4 ځایونو کې زه ستړی شوم یو 5م ځای دی نن پکې هغه وایو هغه وایي چې کله دی ورسېدو نو 2 ګټې وي نو دی ما د هغه یو ګټې نه بچ که هغه تېره وه نو په بله ګټه مې کېنو په هغه یو ګټه باندې به سره زه ناست وم جبریل علیه السلام وایي دی 3 ورځې تفسیري ساوي لیکي د بیان القرآن په حاشیه باندې تفسیري ساوي لیکي چې دی 3 ورځې به دی کوی کیو په 3 ورځ پس قافلې والا اوچت کو نو دا 3 ورځې جبریل علیهم السلام به د سار نه راتو او دله به ټایم په ټایم د سره به ناستو خبرې اترې به یې کولې چې خفه نه شي دته څه تکلیف ونه رسي بل وایي چې کله روڼو یې ولیدو چې دی خو په ګټ باندې ښه په ارام کېناستو نو هغه یو ګټه راواغسته نو بل ورته وایي چې نه ګټه به ورپسې نه ولي بس دا چې سیو وکړو او څه دی ورسره وکړو بس دا کافي دی د بر نه به بې ګزار نه کې بس خیر دی قافلې والا به بوځي بس دی هوستلی دی زمونږ نه
چې موږ ورسره څه کول هغه موږ کړو، سیوا زیاتې به ورسره نه کوې. بل یوسف علیهم السلام باندې وی دي نوکر مقرر کو چې بای کچرې زمونږ بغیر موجودګۍ کې څوک راشي دی اوچت کړي چې موږ ته ووایي یا کچرې یوسف علیه السلام هغه په خپله باندې راوځي چې د دې کوی نه، نو چې موږ ته ال ووایي چې موږ بیا په هغه سات باندې بندوبست کوو. الله وایي نښې پکې څه وي؟ نښې پکې دغه وي. کله چې د یوسف علیهم السلام 3 ورځې پوره شوې په کوی کې، دی سره به روزانه فکر او روزانه به راتله یو قافله راله. هغه قافلې والا چې کله بوکه ورښکته کړه جبریل علیه السلام ورته وایي بوکې ته کښېنه، یعنې په بوکه کې کښېنه. دا ورته جبریل علیه السلام وایي. تفسیر قرطبي وایي جبریل علیهم السلام ورته وایي یوسف علیه السلام په بوکه کې کښېنه. بس وخت را روان دی تقریبا، بس هغه بوکه کې روشت کو. نو چې کله هغه وایي بشرا هذا غلام، نو په دې کې 2 اقوال دي چې دا بشرا یو قول دار چې دا بشرا د هغه کس نومو، یو کس دار یو دویم قول چې هغه ډېر ذهنلي هغه دار چې هغه ورته وایي ای زیریا بس دا د وخت دی، یعنی د هغه حسن یې چې ولید که نه نو بس ای زیریا بس دا د وخت دی، دا خو ته زبردست معلومون ته د خرڅ دپاره. ځکه چې مونږ ویلي چې یوسف علیهم السلام یو ورځ ځان ته په اوبو کې کتلي او یې ښه شوه چې چا غلام نه که نی ستا قیمت بچا پوره کو، ته بچا څنګه اغوستی وي. او الله پاک چې کوم دی نو هغه د خپلو نیکانو بندګانو معمولي غونته جنبش چې کوم دی نو هغه هغې نه پې تپوس کوي، محاسبه یې کوي، احتساب یې کوي. وایي چې راویښ کو نو وایي هغه سړي منډې کړی چې هغه روڼو یې ودرولی. بل د یوسف علیهم السلام موږ ویلي 9 حصې حسن الله پاک هغه له ورکړی په لسو حصو کې چې دنیا کې خور دی. وایي چې هغه رابار شو نو وایي دا نور مدم شو، نو وایي روڼې پوه شکر وایي دا هلته را منډې کړه چې جوړ یوسف راووته. نو وایي په عبرانۍ ژبه کې ورته ووایي چې خوله به نه کولاوې، موږ چې څه مو وایو خوله به نه کولاوې. تفسیر قرطبي لیکلی دي یوسف علیه السلام ته یې وایي چې خوله به نه کولاوې، که خوله دې کوله وکړه که انجام درته پته را. بس وی هغه غلی او خاموش و. ادي ورته ووایي چې دا زموږ غلام دی خو دا ډېر روان دی، دې تښتي او دې نن راته ښځلې زموږ نه کوی ته راکوز شوی دی، د کار نه پټ شوی دی. نو که الی چې خرڅ کړو در باندې ای ورته موږ سره پیسې کم دي، موږ خو لا اوس مال وړو. وایي تاسو جیبونه میبونه ولټوئ چې ته دومره به پکې سي. نو الله پاک وایي په 1200 یا په 100 یو قولدار چې 2 روپۍ ټولو تقسیم کړي، په 100 روپو یې خرڅ کړو، یو قولدار په 40 روپۍ خرڅ کړی، وغم کوټه چې چا اغوستی نه. الله پاک ورته دا وایي چې زه څه کومه نو هغه به کومه. دا هغه واقعات دي چې کله دوی کوی ته وغورځېدو. اوس دلته کې خو لا دوی کوی ته غورځېدلې نه دی. د یوسف علیه السلام د روړو خبره الله پاک کوي. وی هغې څه ووایي انا آبانا لفی ضلال مبین، زمونږ دا پلار د یوسف په مینه کې ډېر مخکې تللی دی. دا د یعقوب علیهم السلام د عزت خلاف خبره ده چې مونږ یې خپله لفظي معنی وکړو چې ضلال مبین، مونږ یې ګمراه وکړو. پیغمبر ګمراه نشي کېدی. خو تاسو که خیالي الله پاک وایي دا انسان په عشق کې ډېر مخکې تللی و، په دې وجه باندې هېڅ چا چې کوم دی نو هغه ذموارۍ وانهغستې او دې انسان ذمواري واغسته. نو دلته کې د دې نه مقصد دا دی د هغه مینه سیوا وه. دوی څه ووایي اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یهلو لکم وجه ابیکم، یاره یا خو به قتل کو صلاح یې پې کوله، یا خو به یې قتل کو، او اطرحوه ارضا یا به یې چې د بیابان کې وغورځوو، یهلو لکم وجه ابیکم چې خالی شي راته مخه د پلار خپل، وتکونو من بعده قوما صالحین، د دې نه پس به نیکان شو، توبه به وباسو که نه. نو په دې ځای کې یو ښکلې نکته چې کوم دی ثناء الله پانیفتوي صاحب لیکلې ده چې د دې نیت نیک و خو د دې طریقه غلطه وه. نیت یې نیک و چې دوی ځان د پلار مخه کولاوله، چېرې د دواړو سره بنیامین سره او د یوسف سره چې کوم دی نو د پلار ډېره مینه ده. نو چې دا یو دی لرې کو دی بل سره بیا خود به خود مینه کمه شي او موږ ته به لږ متوجه شي، موږ له به لږ توجه راکړي. ګوره موږ لس تنه یو دي 2 تنه دي. نحنو عصبه، د عصبه اطلاق کم نه کم اطلاق په 10 کېږي او د زیات نه زیات د عصبه اطلاق په 50 کېږي. تفسیر مدارک وایي امام نصفي صاحب. نو دی وی
چې دی مونږ لرې کو د هغې نه پس به توبه وباسو نیکان خلک به رانه بیا جوړ شي. الله پاک وایي قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. یو ویونکي پکې ووایي دا ویونکي درې نومونه راغلي دي. تفسیر قرطبي درې نومونه راغلي دا تفسیر قرطبي چې دا تاریخي تفسیر دی. دی واقعات ټول رالی چې کوم مشهوري نو بیا چې کوم صحیح نه هغه ته نه راولي وایي دا صحیح دی او هغه نورو باندې بیا رد وکړي وایي دا صحیح نه دی دا اسرائیلي دي. نه هغه وایي یا خو چې کوم دی دا روبیلو یا دا شمعونو دا رونو د یوسف علیه السلام دا د لیا بیبي نه د راهیل بیبي چې کومه مشره خور وه یا شمعونو یا روبیلو او یا دا یهودا و. دا یهودا پکې دریم نمبر کسو دا پکې په رونو کې په دریم نمبر و چې دی چې کوم دی نو دا ووایي قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف یاره قتلو یې نه والقوه فی غیابة الجب. غیابه ویلی شي هغه ځای ته چې کوم ځای کې څه شی پټېږي. په عربۍ کې عیابه هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې څه شی پټېږي. نو دا کوی چې کوم دی دا هم سیس پټوي چې کوی ته وغورځېږي د نظر نه پناه شي. بس وایي د نظر نه به پناه شي که نه کوی ته بیا په حواله کړو که ژوند دي نو راوبځي هم چې راوځي نو بندوبست به ولې وکړو او که نه چې کوی ته دې مونږ وغورځو بس خلاص به شو ته. یلتقطه بعد السیاره چته قافلې والا به اوچت کی ان کنتم فاعلین که چرې دا کار کوونکي یې. قالو دی منصوبه جوړه کړه پوره چې کوم دی نو هغه دغه پې مشوره پې وشوه یا ابانا رالو ای پلاره مالک لا تأمنا علی یوسف دا ولې ته په یوسف په باره کې په مونږ اعتماد نه کې په ګوټ کې دې ساتلی دی د بار هوا ته یې نه پرېږدي. و انا له لناسحون مونږ خو د ده رونه یو د ده خیرخوا یو. ارسله دې مونږ سره ولېږه ارسله معنا ویلېږه مونږ سره عدن چې منډې ترړې ووهي یرتع چې وسریږي ویلعب چې لوبې وکړي چې منډې ترړې ووهي مونږ به ښکار کوو دی به مونږ سره منډه ووهي خوند به وګوري. یرتع چې وسریږي یعنی میوې به وخوري ځای په ځای باندې ځنګلي چې کوم دی نو هغه چې کوم یو څیز هغه د انسان د خوراکي هغه به ورته حاصل شي او به یې ویني ګلونو کې به وګرځي ویلعبو لوبې به وکړي. یعنی قرآن مجید کې الله پاک وایي چې دا درې واړه کارونه دا جایز دي. عدن دی به موږ سره منډې ترړې ووهي یرتع دی به وسریږي ویلعبو دی به لوبې وکړي. د انسان ته د هغه د ضرورت مطابق دا درې واړه څیزونه الله پاک جایز کړو. و انا له لحافظون منګه به حفاظت کو منګه به موجود یو کنه. نو دک رزو کې چې کله یوسف علیه السلام کوی کېو زلیخې په مصر کې هغې خوب ولیدو. دا زلیخه چې کوم وه د مصر د نواب لور وه او د دې په شانتې حسینه په مصر کې بله نه وه. د مصر خلک اسم حسین دی اوس هم ټولو نه زیات حسن په مصر کې دی حالانکه افریقا کې حسن نشته هلته خو دا ټول چې کوم دی نو هغه تور تور دي د بلال په شانتې خلک دی خو د مصر خلک پکې ښکلی دی حالانکه مصر هم افریقا کې دی. وی دی خوب ولیدو او په خوب کې دا ولیدو چې یاره یو ځوان دی او هغه په کوی کې پروت دی خو د هغه څه عجیبه حسن دی د ښکته نه هغه لکه د سپوږمۍ په شانتې پړه کېږي. بس وی دا دی په هغه کوی کې زړه بیله په خوب کې نو چې راپاسېده وی ژړلې په چغو چغو یې ژړل ټولو ته راغونډ شو ولې څه جړل شو څنګه خوب دې ولیدو وی دې رنګ تک زیړ شوی بس وی دې صرف ژړل په دویمه شپه بیا یې خوب ولیدو. نو قافلې والا سره دی اکه کس دی او قافلې والا سره دی او قافلې والا یو کس والا شړپ ورکوي دا چې راپاسېده دی بیا چغې ووالي او پلار ورته وایي دا څه مسله ده ستا لور ته ما ته ال خو ووایې که نه هغوی ورته یې بس خوب مې لیدلی دی وي په درېیمه پیره باندې تفسیر قرطبي وایي بیا خوب ولیدو نو یې خواله وله لړ نو وي تپوس یې ترې نه وکړو چې ته څوک یې ته څوک یې ته راځې ما له دې زندګي برابر کړه ما ته نوم وښیه ته څوک یې نو وي هغه ورته وایي چې زه د مصر وزیر زراعت یم عزیز مصر یم زه عزیز مصر یم د زراعتو وزیر یم
نو چې دا څنګه راپاسېده ورته وایي پلاره بس کارو شو بس زما خو د خوب مسله حل شوه بس ما عزیز مصر له ورکه ورته وایي چې دا ته څه ګډې وډې وې عزیز مصر خو چې دی خو شین خر دی هغه ته خو څوک ګوري هم نه هغه دومره بد شکله انسان دی هغه خو سړی هم نه دی بیا هغې ورته وایي چې هر څه دی بس ما هغه له ورکه پلارو بار بار پویوله هغه خپلو ملګرو پویوله چې هغه له څوک په ټول مصر کې رشته نه ورکوي او دی خو په خوب کې لیدلی و نوم یې خو ورته نه و معلوم نه ورته دا معلوم وه چېرې عزیز مصر هغه اوس دی او که نه دی خو هغه ورته زه عزیز مصر یم به دی ورته وایي عزیز مصر له مې ورکه تفسیر قرطبي وایي پلار یې مجبوره شو چېرې ما د لور علاج پې کېږي بس صحیح ده ځه وایي هغه پسې خط ولېږو ورسره یې قافله ولېږله چې بایي زما لور دی کوي هغه وایي ډېر خوشحاله شو ځان سره وي یو لویه قافله وي را روانه کړه او دلته کې پلار دام تیاره کړه یوسف علیه السلام لا په لاره باندې دی لا مصر ته نه دی رسېدلی او هغه د عزیز مصر په خوشحالۍ کې عزیز مصر ته واده کېږي زلیخا نو وایي چې کله قافلې دواړه مخامخ شو نو یې دې ملګرو نه تپوس وکړو چې د عزیز مصر پکې کم یو دی نو هغوی ورته وایي چې موږ درته ویلي وو چې مه کوه وګورې په سړو کې نه دی شمار هغې ورته وایي چې نه ما دی خو یو نظر خو وښیې که نه نو هغه چې کوم دی نو هم سب بس ځان یې جوړ کړی را جوړ کړی اوس تیل میلې لګولي وو هغوی ورته وایي چې هغه د مخامخ را روان دی بس زلیخې په ځان را کېښودی چې دا لا څه شی دی خو دا نه دی هغوی ورته وایي چې هر څه دی بس اوس دی نو د عزیز مصر چې کوم دی بس واده شوه زلیخه د هغه کور ته لړه ځکه چې هغه خلک خو پښتانه خلک موږ به ته پښتانه ووایو غیرتمند خلک خو هغه کې دوه مسلې وي مفسرین لیکي وي هغه کې دوه مسلې وي یو هغه وي هغه دریم قسم مخلوق هغه یو وي میلی وي یو پیمیلی وي یو شي میلی نه بلکې زمونږ یو استاد نو هغه به وایي کل ښځه به کل ښځه لکه د ښځې په شانتې و هغه نامرد و او په عربۍ کې ورته عینین وایي نو دغه پکې لا بله لبه وه د هغه زلیخې سره واده خو شو خو بس هسې به یو بل ته کتو او زلیخه چې کومه ده هغه په دې تمه وه چې بای دا به لا څوک د ما چې کوم خوب لیدلی دی هغه دا خو دا خوب بلکل الټه وخته دا پکې لا څه شی دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام قال یعقوب علیه السلام ورته وایي انی لیحزنني ان تذهبوا به واهاب ان یاکله الذئب وانتم عنه عافلون بېشکه ما لره خفه کوي چې تاسو دې بوځئ دی چې زما د مخې نه اخوا کېږي بس زما په سترګو تیاره کېږي او بل زه یېرېږم چې زمري به وخوري او تاسو به ترې ناخبره یې نو دوی ورته څه وي قالو دوی ورته ویل ان اکله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون که دې زمري وخوړه او موږ یو پوره ډله یو دا خو به موږ ډېر نقصاني یو یعنې داسې کېدی نه شي موږ چې کوم دی نو 10 کسان یو د 10 کسانو نه به دې څنګه خوري دلته کې مفسرین دې ځای کې بس د اخري نکته پکې وایو دوه نکتې هغوی بیانوي تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب او په د بیان القرآن په حاشیه باندې نسابوري او ساوي او دغه شانت امام رازي صاحب تفسیر کبیر کې او قاضي ثناء الله فانی فتوی صاحب په خپل تفسیر مظهری کې او ادریس کاندیلوی صاحب په خپل تفسیر کې هغوی دا خبره لیکي چې دلته کې په دې کې دوه نکتې رالی یو نکته پکې دا راله چې یعقوب علیهم السلام ورته وی دې ما خفه کوي د ده راتله ما خفه کوي دویمې ورته ووی وی زمری به وخوري نه هغه بل څه ولې نه یادولو چې زمری یې یادو او هغوی ولې څو جواب ورکوي هغوی ولې صرف یو جواب ورکوي د خفګان جواب ولې نه ورکوي هغوی ورته وایي زمری به یې څنګه خوري حالانکې لومبنې یعقوب علیه السلام ورته وایي لیحزنني ان تذهبوا به نو پکار خو ردی جواب و چې بای دې ما خفه کوي چې تاسو دې زما د نظر نه خوا کوئ زه پې خفه کېږم نو هغوی ردی جواب ونه کو بلکې د زمري جواب یې وکړو چې یعقوب علیه السلام ورته وایي زمری به یې نه وخوري نه ورته وایي نه زمري یې زموږ نه نشي خوړی هغوی وایي په دې کې دوه نکتې دي یو نکته خو پکې دا ده چې یعقوب علیهم السلام د دې نه مخکې 3 شپې مسلسل یو خوب لیدلی چې زیما یوسف دی او 10 زمري دي نو زه او یوسف یې ګیر کړو
زمرو به موږ حمله وکړه او یوسف زمانه غیب شو. دی نه ولیدلی چې یوسف یې وخوړو، وی یوسف زمانه غیب شو. نو د هغه په ذهن کې هغه خیال راوته. ځکه وی دی چې کوم دی تفسیر قرطبي لیکي دې ځای کې خاص کر دا نکته چې هغه ورته د زمري په دې وجه باندې یاد وکړو چې بای زمري به دنه وخوري، ځکه چې زمري هغه لیدلی او هغه ته اندازه و چې امتحان په ما را روان دی. او دی چې ولا جواب د خفګان ورنکو، نو د هغې وجه دا وه چې د دې منصوبه چې کومه جوړه کړې وه نو هغه د یعقوب علیه السلام د خفګان خو نه وه، خو خفګان خو به هغه ته رسېدو. د دې خو په خپل خیال باندې د دې نیت صحیح خو طریقه غلطه وه، لکه څنګه چې ادریس صاحب وایي چې نیت یې صحیح خو طریقې غلطه وه، هغه د در کېدو په دې وجه باندې دې د خفګان خبره ونه کړه، بلکې دې د زمري خبره وکړه چې یاره دا خو موږ ته پته را چې ستا د مخې نه ځینو خفه کېږي، خو به ته هسې نو ستا خفګان خو نه شو لر کولی. مقصد یې دا و، خو د زمري نه بچ کول دا زمونږ په اختیار کې ده او د زمري نه به یې بچ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فتحقیق سره په واقعات یوسف علیه السلام او درونو دغه کې ښکارا نښې دي. اذ قالوا ليوسف، کله چې دی ویل د یوسف علیه السلام په باره کې واهوه رونو ددو احب الى ابینا، چې دا یوسف ډیر زیات محبوب دی پلار زمونږ ته منا زمونږ نه، ونحن عصبه موږ یو پوره جماعت یو، ان ابانا لفی ضلال مبین، بېشکه زمونږ د دې پلار ورسره ډېره مینه ده. اقتلوا یوسف، قتل کې یوسف، او اطرحوه ارضا، یا یې چته لرې بیابان کې وغورځوئ، یحل لکم چې خالي شي تاسو ته، وجه ابیکم مخ د پلار خپل، وتکون من بعده قوما صالحین، او د دې نه پس به موږ نیکان شو. قال قائل منهم، ویل یو ویونکي لا تقتلوا یوسف، وجنئ مه یوسف، والقوه فی عیابة الجب، وی غورځوئ یو شاړکوي ته، یلتقطه بعد السیارة، اوچت بیږي چې د قافلې والا، ان کنتم فاعلین که دا کار کوونکي یې چې د پلار مخه خالی کول دي. قالو ویل دی یا آبانا، ای پلار زمونږ مالکه څه شوي دي تا لره، لا تأمنا چې په موږ اعتماد نه کوې، علی یوسف د یوسف په باره کې، و انا له لناسحون موږ د خیر خوا یو، ارسله ویلېږه معنا موږ سره، عدن چې منډې ووایي، یرتع وسریږي، ویلغب تماش لوبې وکړي، و انا له لحافظون موږ به حفاظت کوو. قال اویل ود یعقوب علیه السلام انی بېشکه لیحزنني ما لره خفه کوي، ان تذهبوا به چې تاسو یې زما د مخې نه بوځئ، و اخافو زه پې یریږم ان یأکله الذئب چې وبې خوري زمرې، و انتم عنه غافلون تاسو به غافله یې په خپل ښکار کې به لګیا یې. قالو هغوی ورته ویل ان اکله الذئب دی به وخوري زموږ نه زمرې، ونحن عصبه موږ خو یوه ډله یو، انا اذا لخاسرون دغه وخت کې خو به موږ ډېر نقصان یو. لقد كان في يوسف وإخوته